الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: شفاء القلوب ذكر الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نفسي فدا لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. الحمد لله. من دې مبارک اجتماع کې مبارک ځای کې راځو او دې مجمع کې دې مبارک مجلس کې الله جل شانه ډېر برکات او رحمتونه یو ځای فرمایلي دي. یو خو جومات د الله کور دی، د رحمت ځای دی. حدیث شریف کی راضی جی اوگد حدیث سے مشکات شریف نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم عملونو سره درجې اوچتېږي، ګناهونه معاف کېږي، په هغې کې د مانځه نه بعد په جومات کې ایسارېدل هم دي. دویم د یو لمونځ نه پس بل لمونځ ته انتظار کول. دریم پیدل په خپلو خپو جومات ته راتلل. او څلورم اودس باوجود د مشقت نه پوره کول، مثلا اوبه یخې دي یا لرې نه اوبه راوړل دي وغیره. اسباغ الوضوء علی المکاره. نو دا اعمال درجې اوچتوي، ګناهونه معاف کوي. نو مونږ الحمدلله مونځ وکړو، مونځ نه بعد دلته ایسار شو.
دویم کوم ځای کې چې د مسلمانانو یو اجتماع وي یو ځای وي هلته الله پاک دغه ټولګي او اجتماع باندې برکتونه نازلوي او دریم ختم قرآن په موقع کې فرشتې نازلېږي په دعاګانو آمین وایي دعاګانې قبلېږي رحمتونه نازلېږي څلورم کوم ټولګي او جماعت کې چې علماء کرام وي د الله نیک بندیان هغه ته رحمت او برکت نازلېږي د عالم مخ ته کتل ثواب دی د عالم تنبیه کولول ثواب دی عالم سره مینه د الله د مینې ذریعه ده او د آخرت د شفاعت ذریعه ده علما هم شفاعت کوي څنګه چې قرآن مجید ته کتل بغیر د لوستلو نه د تلاوت نه ثواب دی د مور او پلار مخ ته چې فرمانبرداره زوی عالم ګوري ثواب دی نو دا ډېر برکات الله جل شانو دې مجلس کې راجمع کړي دي الله دې موږ ته ټولو ته دا ټول برکتونه را نصیب کړي او خدای دې موږ ټولو ته اخلاص نصیب کړي زه دلته کېناستم حضرات علماء کرامو وفرمایل چې دلته کې مجلس دی بیان دی تاسو که راشئ نو ما انشاءالله حاضر وشو نو ما نه به تپوس کېږي چې ته پابو ته تللی وې ولې تللی وې مولوي صاحب خپل علم دې ظاهره بزرګي دې ظاهره شهرت دې حاصلولو که نه ستا په زړه کې یو د دین درد و چې زما وروڼو ته د دین خبرې معلومه شي د دین مذاکره وشي ما ته هم د عمل توفیق ملو شي زما وروڼو ته او د الله د خوشحالولو دپاره د الله دین رسولو دپاره تللی وي تپوس به کېږي د هر څیز به تپوس کېږي د امام مالک رحمت الله علیه ملفوظات یو ځلې ما ویل حضرت فرمایي زه خو داسې ورپېدم یا الله رحم وکړي ستا په کرم به کېږي چې رانجه دې لګولي وو تپوس به کېږي چې څه لګېدل دې لپاره چې زما سترګې د چا خوښې شي د رنجو تعریف وکړي که د سنت او د الله د رضا په نیت دې لګولي عطر دې لګولي په څه نیت دې له چې خلک وایي یاره ډېر بهترین پرفیوم دی یاره ډېر ښایسته خوشبویي د ټول جومات یې معطر کړو څوک را باندې مین شي زما په خوشبویي یا په ما باندې چې ډېر خوشبوداره سړی که نه سنت او د الله حکم دې ګڼلی ده نو هره خبره که هغه وړه ده او که غټه ده زما محترمو هغې کې بنیادي څیز نیت دی د زړه جذبه ده الله پاک ظاهري خبرې تقریر او دې بدن ته نه ګوري د هغه نظر په زړه دی او په زړه کې خیالات او نیت په هغې باندې دی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم نو موږ په دې نیت باندې وکړو چې دا یو رسمي جلسه نه ده زموږ پروګرامونه چې اصلاحي وي مذاکره وي ساده ساده خبرې او د عمل په نیت باندې موږ دا ټول راجمع شوي چې الله پاک د قرآن په برکت د دې مبارک ځای او مجلس په برکت موږ ټول نیکان صالحان الله تبارک وتعالی جل جلاله ارحم الراحمین ذات دی د هغه د رحمت او د مهربانۍ او د شفقت یو عظیم او یو لوی دلیل دا دی چې هغه پیغمبران رالېږلي او کتابونه را نازل کړي دي که الله تعالی په بندیانو باندې رحم نه کولی نو هغه به دا سلسلې د رجال الله د کتاب الله نه وي جاري کړي رجال الله د الله کامل بندیان قرآن کې د رجال ټکي راغلي دي پیغمبرانو دپاره او صالحین او نیکو بندیانو دپاره وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم تا نه مخکې مونږ هم
سړي کامل مرد کامل انسانان پیغمبران لېږلي هغوی ته به وحي کوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دا الله تعالی محبوب او کامل بندیان هغه دي چې د دنیا کاروبار تجارت لین دین دوی د الله د ذکر نه غافله کوي نه په دنیا کې دي په بازار کې دي په هر ځای کې چې دي خو زړه الله سره غافله کېږي نه ځکه چې زما محترمو ټولو نه خطرناک سیس هغه غفلت د الله نه غافله شوي د الله د دین نه غافله شوي آخرت نه غافله شوي مرګ نه غافله شوي دا غفلت انسان خرابوي الله نه لرې کوي ګینې دنیا ګټل دنیا کې پاتې کېدل ودونه کول ښځې بچي دا سمنې نه دي مولانا جلال الدین رومي رحمت الله علیه یو شعر کې دا ذکر کړی دی سوال هم دی او جواب هم دی چیز دنیا از خدا غافل بودن وی دنیا څه ده چې د هغې مذمت قرآن او حدیث کې شوی دی چې دې نه ځان وساتئ دا خطرناکه ده دا په مثال د یو زهریله مار دی او دنیا الدنیا ملعونة دنیا باندې د خدای لعنت دی د خدای نه لرې ده مگر د الله ذکر عالم او طالب علم حدیث شریف کې راځي نو دا کومه دنیا ده چې د هغې مذمت دی چیز دنیا نو جواب ورکړي از خدا غافل بودن د خدای نه غافله کېدل د الله نه غفلت بې خبري دا دنیا ده نیک ماشو نقرأ فرزند و زن بیا چې کوم څیزونه انسان غافله کوي د الله نه لرې کوي دویمه مصره کې د هغې ذکر فرمایلی دی نه سره زر نه سپین زر نه ښځه نه بچي دا څیزونه دنیا نه ده که دا ته غافله کوي نه د الله نه او که ته ښځې د الله نه غافله کوي یا بچو کې دومره مشغول شي چې د جمع منځونه درنه پاتې کېږي هغې دپاره دنیا ګټي او د الله ذکر نه غافله شو سونا چاندي سره سپین زر یا د دې پر نور روپیا پیسه مال و دولت جایداد د دې په ګټلو کې جوړولو کې زیاتولو کې داسې منهمک او مشغول یې چې الله نه هیر شو نو دا هغه مذمومه دنیا ده نو حلال مال ګټل حلال ځایونو کې خرج کول دا عبادت دی زمونږ دین یو جامع دین دی په دې کې عقیده به هم صحیح کې عبادات به هم زده کې او کې به اخلاق به هم صحیح کې معاشرت په محله کې په چم ګاونډ کې اوسېدل خپلوان پردي همسیان هغې سره به څنګه اوسېږي دا به هم زده کې په دې باندې به عمل کې او اجر به درته ملاوېږي او معاملات خرید و فروخت لین دین دام په شریعت کې زموږ یو جامع دین دی په دې کې هر څه راغلي نو الله ارحم الراحمین دی رحمتي سبقت غضبي زما رحمت سبقت وړی دی مخکې شوی دی او زیات دی او یو روایت کې دی غلبت علی غضبي زما په غصه باندې زما رحمت غالب دی په عرش باندې الله تعالی کائنات او تخلیق نه مخکې لیکلي الله رحم الراحمین دی او ذکر قرآن مجید د بسم الله الرحمن الرحیم او سوره فاتحه کې الرحمن الرحیم نه شروع شوی الله تعالی زموږ په عبادت باندې څه فائدہ نه حاصلوي هغه ته هیڅ منفعت او هیڅ غرض او مطلب زموږ نه نشته که موږ ټول نیکان شو د هغه جلال او عظمت کې زیاتې نه راځي که موږ ټول نافرمانه شو د حدیث مفهوم دی د الله تعالی په عزت او په شان کې په هیبت کې په مرتبت کې څه کمی نه راځي فائدہ د انسان خپله ده من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين څوک چې مجاهده او مشقت کوي د آخرت دپاره د الله د رضا دپاره عبادت کوي د هغه خپله فایده ده الله خو غني او بې نیازه دی الله پاک وی ما مخلوقات دې دپاره نه دي پیدا کړي چې زما یو غرض او یو مطلب دې سره متعلق
هغه به حاصلول، هغې نه بغیر زما غرض نه پوره کېدو نه. دې دپاره مې پیدا کړي دي چې زه خپلې خزانې دې ته ورکړم. سبحان الله ووایه، یو ونه په جنت کې الحمدلله چې ووایې یو ونه جنت کې ولګي، الله اکبر چې ووایې ونه جنت کې لګي. د ځمکې او د اسمان په مابین کې دا خلا د ثواب نه ډکه شي. د نیکۍ تله میزان عمل په دې کلماتو سره د ثواب نه ډکېږي. او خدای پاک په دې کلماتو کې دومره برکت ایښی دی، دومره ثواب ایښی دی چې د احد غر برابر د صدقې ثواب په دې باندې الله ورکوي چې د منځونو نه بعد دا کلمات وي 33 ځل او د ودو کېدو ټیم کې هم راغلي دي 6 ځل دا ویلې کېږي. صحابه کرام وویل چې یا رسول الله دومره ډېر ثواب په دې لږ عمل. نبي علیه السلام وفرمایل چې الله پاک سره ډېر وسعت او خزانې دي، ورکولو کې ورکړه کې هغه کمی نه کوي. او کله نه چې الله کائنات پیدا کړي دي تر قیامته پورې انسانانو ته به ورکوي، د هغه په خزانه کې دومره کمی نه راځي لکه سمندر نه چې یو څاڅکی یو قطره راجدا. او مشکات شریف کی حدیث راځي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم، ستاسو پیریان انسانان اولین آخرین خوش او تر، یعنی علماء او غیر علماء، یو مطلب محدثینو د دې دا بیان کړی دا ټول جمع شي په یو میدان کې او چې څه د دې په زړه کې راځي هغه دې د الله نه وغواړي ټولو ته الله ورکي. نو د الله تعالی په خزانو کې دومره کمی نه راځي لکه چې څنګه یو سړی ستن په دریاب کې ډوبه کي او راوي باسي، هغې سره چې څومره لوندوالی لګېدی دی دومره کمی د الله په خزانه کې نه راځي. الله سره ډېر څه دي او ډېر قیمتي دي. الا ان سلعة الله غالیه، غورئ خبردار شئ الله سره چې کوم سامان دی ډېر قیمتي دی. د دنیا سامان قیمتي نه دی، نن موږ قیمتي ځواني قیمتي ژوند په دې دنیا باندې ختمو لګو او قربانو یې لګیا دي، آخرت دپاره دومره نه کوو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې آخرت مخې ته را روان دی، ان الاخرة مقبلة وان الدنیا مدبرة. دنیا په شا روانه ده، مونږ نه لرې کېږي، هره لمحه هر سیکنډ کې قبر او مرګ او آخرت را نږدې کېږي. وان لكل واحد منهما بنون، د دنیا او د آخرت اولاد دي بچي دي. فلا تكونوا من ابناء الدنيا وكونوا من ابناء الاخره. د دنیا اولاد او طلبګار مه جوړېږه، د آخرت اولاد او طلبګار جوړ شه. نو زما محترمو دا زندگی الله امانت را کړی دی، هغه موږ نه حساب دی چې څنګه دې تېره کړې وه ځواني. ترجمان په منځ کې نه وي، الله ته به مخامخ ولاړ فلانې د فلاني زوی دې راشي الله له دې حساب ورکړي. دا نن ورځ چې تېره شوه د دې حساب موږ نه شو ورکولی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اے خلکو ځان بیدار کې هوښیار کې، نن د عمل موقع ده، د عمل میدان دی، دنیا دار المجاهده ده، آخرت دار المشاهده دی. هلته به د خپل عمل بدله ویني، هلته به جنت ویني، دوزخ به ویني، الله به ویني، کامیابي ناکامیابي به ویني. هلته بیا د عمل موقع نشته. نن د عمل میدان دی، نن دیوار دی، که دروغ کړي که رښتیا دوباره دې راتله نشته په دنیا. نو دا اصل لوبې ټوکې نه دي چې اخرا اس کا اردو شه. هغه اردو کې یو شعر دی کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے. ډېره غټه نوکري وه چې پنشن یې ډېر زیاته شو او لاړو مړ شو. دا نه زندګۍ خلاصه ده. آخرت له څوک د آخرت توخه وتزودوا توخه ځان سره والي فإن خیر الزاد التقوى. بهترینه توخه د دنیا د سفر او د آخرت د اوږد سفر دپاره تقوا پرهیزګاري ده. یو صحابي په سفر روانو، یا رسول الله اوصني
ما ته وصیت وکړه وی فرمایل چې په لاره کې مونځ کوه په وخت او کله چې په اوچت ځای باندې خیږي په غر باندې الله اکبر وایي کله چې په ښکته ځای ځي نو سبحان الله وایي ویل ما ته توښه راکړه ویل بهترینه توښه او توشه هغه څه دي علیک بتقوى الله د الله نه یریږه تقوا اختیار کړه نو الله رحم الراحمین دی مونږ انسانان پیدا کړو اشرف المخلوق بیا مونږ مسلمانان پیدا کړو په مسلمانانو کې د نبی علیه السلام په امت کې پیدا کړو من نبودم و تقاضای ما نبود نه زما تقاضا نه ما ته درخواست کړو نه مې پتا حق وایي تا خپل کرم سره بهترین شکل صورت راکړو فی احسن تقویم بهترین شکل کې الله پیدا کړ خلقک فسواک فعدلک تی پیدا کی برابر کی هر اندام صحیح صحیح ستا پیدا کو کدا سپوزا دی زنی نه لاندې وي سنو کدا غوګونه تر دیولو پورې وي او لاسونه گیټو پورې وي انسان مسن لګي که یو لکه می د زناور پرنګ الله شاته لګولې وي څنګه بدرنګ وو یو خکری دوه شي وي الله پاک داسې پیدا نه بهترین شکل ده چې ته بهترینه زندگی تیر کړه د نبی علیہ السلام په طریقه باندې ژوند تیر کړه هغه د پاره سړي رڼا پکار ده یو امام نبی علیہ السلام دی ویون کې قرآن علمی قرآن عملی قرآن او یو خاموش قرآن دی علمی معجزه او علمی قرآن چې مونږ یې نلو مونږ سره د نبی علیہ السلام نبوت بلکې ختم نبوت چې څنګه دا وی په جون کې وداسې ننم دی د عیسی علیہ السلام معجزه نشته هغه له خدای معجزې ورکړې د عیسی علیہ السلام په وخت کې حکمت او طب علم الابدان دی دا د بدن علم دی دا ډیر په زور او شور او په ترقۍ کې نن سبا خو وی چې ډیره ترقۍ شو نو باباجي په گاڑی کې واچو کنه هسپتال ته وړي نو په لار هم خود راځي هلته چې لاړ شي درې څلور دې راتاو شي هلکه وینه دې والي ها د دې ټیسټ وکړه د دې ټیسټ وکړه د دې نو هلکه ته ډاکټر داسې چې ټول هر ماشین وي دا مزم ماشین ته ورواچو کوډ او هغه څه به زده کړم نو چې لږه ډېره وینه هغه بزرګ کې یا بیمار کې وي نو عام ته په سرنجونو راکړي وی ټیسټونه ونکړو بیا ورته وایي زه وی ټیسټونه خو دې کلیر دي خو زه یو 7000 روپۍ جمع کړم الله مریض نه کتلی او ټیسټونه ورته ولګي ورشه زموږ لیبارټري ده دلته خیرخواهي خو شته نه بهرحال ستنې دي اپریشنونه دي او څو اپریشنه ناکامیابه شوه زه پېښور ته تللی وم هلته بیان و په وکي کې نو هلته را سره بیا حضرات ناست نو هغه یو راله زوی راوستو یاره مولانا صاحب دا لږ دم کوي ډېر غریب زړې بیالو دی د مېلولې وي اکسیډنټ یې کړی وي 3 ځلې ولا ډاکټرانو اپریشن وکړو د دې هډوکي وي 3 واړه ځل ناکامه شو وي دا غریب ذهني مریض شو او دا علاج دی دا ترقي ده اول ته د مریض د بدن کپڑا یا خولې سره والي شوی یو کپڑا هغه طبيب بوی کوي دا بیماری ده دا پوره یو څه مریض لورکا یو وړه پوره به هغه ولورکا مریض به ټیک ټاک دومره ترقي په هندستان کې یو نابینا حکیم و د پردې شاته به مریض و زنانه به غیبه تار نیولې واغه تار بدونی وو او المدا دا بیماری ده یو ځل ورسره چا ټوخه وکړه یا ویل مړه سي غب شپ دی په تارم لا سو پویږي په نبس نو هغه د پیشو پنځه نه تار توغو او حکیم صاحب ته د پردې شاته نه دغه کوي حکیم صاحب دا زنانه راوستي ده تر د دې نه بزوګوري چې هغه تارونی و یا غپړي لک ساتي نیولې یاره یو سومنګکان په خره و وی طبيعت به ټیک شي الله دا سي خدای پاک هغه ته بصیرت ورکړي نو دې ته حکمت وایي د عیسی علیه السلام په وخت کې دا ډېر په زورونو الله پاک ورته هغه معجزات ورکړ چې خلکو سره داغي توړ نو معجزه معنا چې داغي مقابلین هر سړی عاجز شي دا پیدایشي مادرزاد نابینا علاج غي سره نو مړی چا ژوند کړي نشو ژوند کولای شي د الله طاقت ته برس مریض او د کوړو د جزام مرض د دې علاج دی عیسی علیہ السلام و ابرئ الاکمه والابرص
وأحيي الموتى بإذن الله لاس بیراغ کو پنابینا ویل باید الله په حکم ټیک شه باذن الله راغلی دی او کله باذن دی الله ځان ته نسبت کړی دی معجزه پیغمبر په اختیار کې نه ده مقصد نبوت نه دی کرامت د ولی په اختیار کې نه دی مقصد ولایت نه دی د نبی او د ولی مقصد د الله بندگی ده او نور بدیان الله تعالی بلل او الله سره یو ځای کول دي د تصوف خلاصوم ده کچانه تاسو کې الکه خستا اخلاق خشي دي او بالکل رښتیا وایي بالکل درو دا خشي نه دي امانت خشي دي خیانت خراب شي نرمي خدا که سختی خدا نرمي خدا معاف کول خدي کنه انتقام او جګړې خېلي ټوپک کوتک تلاش کو نوی نرمي خدا معاف کول خدي محبت خدي خپلو کې بغض او عداوت خدي وی محبت خدي کما چې خوبی دا کمال دی خو صفت دی هغه ټول خوښوي دا خدي دا خدي خو چې د هغې د مجموعین هم کې دي چې دا تصوف دی دا سلوک دی دا اصلاح ده دا تعلق مع صالحین دی تربیت دی تزکیه ده وی پرېږده مړه پیري مرید پکې چا کړی دا د کومه راغلي هلکه خو د دې مقصد هم دا دی چې ته یو خپل مرشد یو خپل مربي چې د الله ولی هغه ځان ته پیدا کړه کونوا مع الصادقین شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه اوجز المسالک الى موت امام مالک او لامع الدراری شرح البخاری دویش دریش جلدونو کې په عربی کې دا شرح لیکلي دي چې عرب ورته اعلان دي معمولی شخصیت نو عالمي عبقري عالمو مسجد نبوي کې د هغې په جنازه کې 10 منټه جمع په تاریخ کې په لومړي ځل لیټ شوي وه د حرمینو امامان جنازې له راغلي حضرت زین العابدین رضی الله عنه په خپو کې د حضرت قبر دی موږ زیارت کړی جی معمولی شخصیت نه دی خلک خرافاسي فضایل اعمال کې دا غلط لیکلي دي دا کمزوري خبره لیکلې ده لکه ته د شیخ الحدیث د خپو د خاورو برابر کړې د خدای بنده ادب زده کړه الدین كله ادب دین سراسر ادب دی د جمعات ادب څه دی دلته به پټکې تړي دلته به ټوپۍ په سر دلته به د سنت لباس کې راځي هسې خو که جانګې واچي هم به لمونځ وشي مفتي به فتوا درکړي چې زنګون نه تر نامه پورې فرض ستر ستا پټو ستا لمونځ وشو خو ادب دی د هغې نه ښه پتلون دی د هغې نه ښه پرتوک دی د هغې نه ښه پټکې دی د هغې نه ښه چې ګیره دې پوری خېټه کې دې حلالي هله به دې لمونځ کاملېږي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع به تا ته الله نصیب کړي نو دا خو درجې دي که نه په دین باندې به پوره راځي ادخلوا فی السلم کافه آدھا تیتر آدھا بٹیر نیم مڑس دے اور نیم تیتر دے دا نہ چلی دو رنگی چھوڑ دے رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یو طرف تشا دا انگریز پرنگی شکل ہم جوڑی ویختم کٹ کے اور محمدیم جوڑی گی دا محمد علیہ السلام رنگ خو بزان راولا صبغت اللہ دا اللہ رنگ اغسر نحن له عابدون نحن له مخلصون دا دوار لفظونه د لومبۍ سفاري په آخر کې سوره بقره کې راغلي لومبۍ آیت کې معبدون دی دویم آیت کې متصل مخلصون دی څه مطلب د الله رنګ به د الله په عبادت سره ملاویږي او هغه عبادت مقصود دی او مقبول دی عند الله چې په هغې کې اخلاص او اخلاص احسان تصوف سلوک تزکیه دا ټول خبرې دا یو دی دا جدا نه دي مل احسان حدیث جبريل دی محدثینو شروع کې کتاب الایمان کې دا راوړی دی یو د نیت خبره نقل کړې ده او بل ایمان او احسان ذکر کړی دا زموږ تحریک ایمان او تقوا مقصد هم دا دی چې ایمان د مسلمانانو مضبوط شي په درو قسم خوري ملاوټ کوي دوکه کوي دلته د فروټ منډی د زم پېښور ته زم راځم زموږ کلی دی اټک کې ملته خپل ترتیب دی لږ څه ټوټه مدرسه جومات نو بهرحال
نو کله کله دلته میوې زه والمه یو ځل دوه مې پیټی کریټ واخیستو ملځی خپلوان هم ډېر دي یو ځای به والو هغې کې اماني ګند نو بس واپسۍ کې زه بیا راتلم په دویمه ورځ هغې ته ویل بس دا پیټی بند کړئ هلته دوکانونو کې مې څه واخېسته هغې نه بس سړی کچم شي کور به ورته مېلمه نو زه رالم او ورته ویل ګوره د الله بنده ښایسته ږیره دې ده او تا ته ما وویلې چې ما له دغه شی راده چې ګلو دې دوه قسمه وه ګران مې د نه اخېستو او تا ما له دومره ګند راکړه ملیم دا داسې مې ورته ولټه کړه مې دا وګوره من غشنا فليس منا نبی علیه السلام وایي چې چا ملاوټ وکړو دوکه وکړه هغه زما د امت نه نه لاندې لوندې دانې وي پاس اوچې دانې وي د غلۍ چې لاس مبارک یې داخل کو نو دا ارشاد یې فرمایي نه 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 تا به بل څه نه وړي لا حول ولا قوة الا بالله او موږ دله سم درکړي او دا خبرې شو نو ما ویلي چې دې وخت کې زمونږ حکومت لږ وی که نه موږ سره طاقت وی لکه د طالبانو نو ستا په دې کې ټوله ما در فاروقي وهلې وه خو ارمان دی را سره دا طاقت نشته تا ته به ما لار سینه کړې وه چې ته څنګه دومره دوکه او ملاوټ کې چوري او سینه زوري بیا الټا انکار هم کې دا د مسلمان دغه دی ولې مسلمان اسلام ته پوره پوره غاړه نه جمعات کې دینی مجلس دی ها ماشاءالله سبحان الله مولانا صاحب څنګه خوږې خبرې وکړي او بیا چې بهر ګلی ته وځي بیا بدل شي بعضې ملګري چې یو مرکز ته لاړ شي دینی مرکز ته هلته دین کې ښه پوره پوره جومات ته راغله مسلماني ده دینی ماحول کې دی روزي میاشت ده مسلماني ده چې دکان ته لاړ شي منډی ته لاړ شي هغه شاپر د مسلمانۍ کور کې کېدي هلته تش لاړ شي هلته بیا دروغ هم وي ملاوټ هم کوي دوکه هم کوي هر څه کوي د خدای بنده ادخلوا فی السلم کافه پوره پوره اسلام ته راشه بهرحال خبرې نه خبره وځي ما دا عرض کولو چې د عیسی علیه السلام په وخت کې د عیسی علیه السلام د معجزاتو مقابله چا ونه کړه او الله پاک هغه معجزې ورکړي چې هغې د هغه ټول طب فیل کو نو دغسې عیسی علیه السلام چې اسمانونو ته خدای اوچت کو بل رفعه الله الیه نو د هغې معجزې هغې سره لاړې بیا موسی علیه السلام ته وګورئ د هغې په وخت کې جادو جادو ډېر زور کې فرعون ویلې چې ان هذا لسحر مبین ساحر مبین هم راغلی ډېر غټ جادوګر دی د ده مقابله کوو بهرحال الله پاک هغې غالب کړه ید بیضا او عصا نه معجزات په هغې کې دا دوه غټې نو د هغې د یو کوتک طاقت چې هغې کې الله خپل قدرت کېښودو د اسباب په پردو کې د الله قدرت پټ دی د هغې مقابله د فرعون ټول حکومت او فوج ونه کړې شوه چې کوتک به یې وغورځو غټه اشتها به شوه خوله به یې کولو که فرعون به یېرېدو منډه به یې کې مفسرینو لیکلي نو دغه معجزات وي موسی علیه السلام سره دنیا نه لاړې د هغې کتابونه سوریاني عبراني ژبه کې تورات او انجیل نن د هغه کتابونو اصلي نسخه هم نشته او د هغې ژبه هم نشته په دنیا کې ټوله دنیا کې وګرځه د تورات او د انجیل ژبه هغه تاسو ته به میلاو نه شي هېڅوک او ماشاءالله زموږ تبلیغي جماعتونه ټولې دنیا ته ځي هغې وایي هر دنیا هر ګوشه کې مونږ عربي ژبه بیا مونږ او هلته عربي ویونکي شته دی نو دا قرآن عربي دی نبی علیه السلام عربي دی د جنتیانو ژبه عربي ده او مونږ نن په انګریزۍ فخر کوو انګریزي څه ده ټیک ده ژبه یې زده کړه خو د هغې چې کوم کنوې کول دي د هغې چې کوم مخکې رسول دي کومې ادارې دي هغې باندې مونږ ته اعتراض دی ټای باچې پتلون باچې انګریزي ویښته به جوړې ټوپۍ به ګوزې جینکۍ هلکان به یو ځای سبق وایي هلکه د دین جنازه خو انګریزۍ پسې مو بس او انجینیرۍ پسې ته ډاکټر جوړ شه انجینیر جوړ شه ولې طالبانو به حکومت پټکي سره او کورتۍ سره نه چلو جازونه به نه نزول پټکي کې او حکومت نظام نه دی چلولی ډاکټران انجینیران هغې سره نو هر څه کړي دي په نیمه دنیا باندې
50 लाख مربع باندې حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت امیر معاویه او نور خلفاء حکومت کړی دی. هغه انګریزي ویلی وه دومره بهترین نظام دی دنیا پیش کافران یې مني. نو بهترینه ژبه عربي ده، قرآن عربی کې راغلی دی. قرآن مجید تر قیامته پورې د نبی علیه السلام علمي معجزه ده. نبی علیه السلام پرده د دنیا نو فرمایله، خو د هغې نبوت نه نږدې. ولې د نبی علیه السلام معجزه علمي دا موږ سره موجود ده. یو قرآن عملی دی او یو قرآن علمي دی. علمي قرآن دا نسخه ده، عملی قرآن نبی علیه السلام دی. څه چې قرآن وایي پیغمبر پې عمل کوي، پیغمبر چې کوم عمل کوي قرآن د هغې تصدیق کوي. او قرآن مجید د ټولو کتابونو جامع کتاب دی. د ټولو انبیاء علوم کمالات خوبیانې الله په نبی علیه السلام کې یوځای کړي دي، او د ټولو کتابونو علوم الله په قرآن کې یوځای کړي دي. مهیمنا علیه مصدقا لما بین یدیه، دا د قرآن صفات راغلي دي. مصدق هم دی، مهیمن هم دی، د هغې تصدیق هم کوي. بنیادي درې عقیدې توحید، رسالت، آخرت دا هغه کتابونو کې وي، د انبیاء دعوت کې وي، دې کتاب کې وي د پیغمبر دعوت کې وي. نو قرآن مجید یو جامع کتاب دی او نبی علیہ السلام یو جامع شخصیت دی. د علم دپاره معلم ضروری دی، د کتاب دپاره صاحب کتاب ضروری دی. که د صاحب کتاب او د تربیت او د تزکیه او د مزکی او د معلم د دې ضرورت نه وي، نو الله پاک به جبرئیل امین ته ویلي چې جبرئیل دا نسخې د قرآن یوسه مسجد حرام او بیت الله شریف باندې کېده او اعلان وکړه په کوی صفا باندې، یا پیغمبر ته وایي چې اعلان وکړي. الله خو هر څه ته آواز رسي. لکه ابراهیم علیه السلام چې آواز وکړو وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، الله فرمایي ته خو چې آواز به څنګه رسي چې کوم روحونه عالم ارواح کې دي او حج له به راځي او عمرې له، هغې ته به هم زه ستا آواز رسوم. آواز ته لګه او رسول زما کار الله قادر. نو ای جبرئیل ته اعلان وکړه نسخه کیمیا او شفا راغلې ده، د الله کتاب راشي کورونو ته یوسئ ووایي بغیر استاد هر کاری کې بے استاد باشد، یقین دانی کې بے بنیاد باشد. کته د بخاری ترجمه د اردو د پښتو وې او ځان ته محدث وې غلطي کې اتنه کاله طالبان مدرسو کې رګړو خوري بیا بخاری شریف. دین آسان دی د عمل دپاره د پوهې دپاره، خو د دین د بخاري او د قرآن تشریح هر یو نشي کولی. بخاري شریف کې راځي د اوښانو متیازې اوس کوي، یو تصدیوس دي زموږ په مخکې باندې مونږ به ومنو چې واقعي دی په بخاري کې. ترمذي شریف کې دي د چارپایانو او خپلو متیازو نه بچ کوئ ځان، اکثر عذاب قبر د دې نه کېږي. بخاري کې دي اشربوا من اموالها والبانها، متیازې اوس کوي د اوښانو د صدقې. اوږده قصه ده، قرآنیین واقع راځي بخاري شریف او ترمذي کې راځي چې متیازو نه ځان ساتي. موږ به کوم عمل وکړو؟ اوس چې د اردو ترجمه ویني او ترخ کې بخاري راوړي هندا بخاري کې موږ سره هغه یو سم د مونځ لپاره اوس مونځ له نه راځي. ولې هلکه ما ته بس یو محدث ملو شو، هغه راته د بخاري حدیثونه ویل چې دا مولوي صاحب رفایدین نه کوي، د پسې مونځ نه کېږي. راځه دی هلکه د خدای بنده امام شافعي رفایدین کوي، امام ابو حنیفه نه کوي. امام شافعي چې د امام ابو حنیفه قبر ته لاړو هلته رفایدین نه کو ویل استحیي من صاحب هذا القبر، دی قبر والا نه زه حیا کوم. د امام بخاري د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو شاګرد د امام شافعي د امام محمد شاګرد دی. امام بخاري د امام ابو حنیفه د شاګرد شاګرد دی. عبد الله بن مبارک د امام بخاري استاد دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دریمه درجه کې شاګردانو کې راځي. ثلاثي او ثنائي چې دوه واسطې وي نبی علیه السلام پورې دوی حدیثونه بخاري شریف کې دي. صرف په دې به امام بخاري فخر کول او خوشحالېدو به. او مسند امام اعظم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیثونو کتاب کې ټول حدیثونه ثنائي او ثلاثي دي، ځکه چې امام ابو حنیفه تابعي دی، صحابه کرامو نه برای راست حدیثونه زده کړي دي، د اودس طریقه یې زده کړې ده، د مونځ طریقه یې زده کړې ده، تابعي دی.
دا ثابت نو زما محترمو قرآن مجید دا اللہ عظیم کتاب دی دې کې عظمت دی دین کې عظمت دی دین کې بلندی ده خو مونږ که قرآن پرېښو نو بیا به ګورې مونږ ښکته راشو دا یو معجزه ده ضد جاوید امریکا کې به عیسایان یهودیان دا ټول یو ځای شو د مختلفو مذاهبو یو عالم مو پکې نو یو ورځ عالم وویل چې تاسو ټول خپل کتاب راوړئ تورات زبور انجیل وغیره او د هغې یو چپټر ووایي او زه به د خپل کتاب نه لږ تلاوت وکړم ټولو ویل ډېره ښه ده ټولو تلاوت وکړو په دویمه ورځ آخر کې مولانا صاحب سوره فاتحه وویله ویلې دا ما چې دا تا چې تورات ویلو دا همغه نسخه ده چې په موسی علیه السلام نازله وه همغه ژبه ده همغه الفاظ دي ویل نه ویل دا خو موږ انګریزۍ کې نسخې جوړې کړي دي انجیل والا ته ویل هم دغه وویل زبور والا ټولو اعتراف ویل ما چې کوم قرآن وویلو دا همغه دی چې په محمد عربي صلی الله علیه وسلم پنځلس شپاړس سوه کاله مخکې نازل شوی همغه ژبه ده ویل همغه الفاظ دي د یو نقطې فرق شته ویل نه نو ویل بیا ولې نه منم ناسا انټرنیشنل سنټر دی خلایي سنټر د امریکې چې خلا ته پکې سفر کې هلته د هغې نظام دی هغلته کې غټ بینر لګولی یو عالم ته دعوت ورکړی وی تھینکس ټو دی هولي قرآن مونږ د قرآن شکر گزار یو یونیورسل ټروتس یو کتاب دی په برطانیه کې انسایکلوپیډیا اف برټانیکا هغې ته وایي په هغې کې لیکلي دي The most widely read book is the Holy Quran. په دنیا کې د ټولو نه زیات چې کوم کتاب لوستل کېږي او عظیم او رښتونی کتاب دی هغه قرآن دی د سمندر په گهرایۍ کې هم ساینسدانان وایي زموږ رهنمایي کوي مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان دا پردې هغې ولیدې بعضې د فرانس ساینسدانان څو کاله مخکې خبره د مسلمانان شو چې دا دلیل یې او په خلا کې په فضا کې وی قرآن زموږ رهنمایي کوي ته د دنیا فائدې دي قرآن کې خو ټول علوم دي او د قرآن د حفاظت ذمه الله اخیستې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون حجاج ابن یوسف ډېر ظالم تیر شوی دی خو هغه په ژوند کې څه رښتیا نه ویل دروغ هم نه ویلي همیشه رښتیا ویلي الله پاک نظام دی هر چا کې څه نه څه خوبي دویم په قرآن چې دا زبر زیر دی نکتې دي دا هغه لګولي دي چې کله دا نکتې او زبر زیر اعراب لګولو نو یهودیان راغله یو غټه تیله د اشرفو ډکه راوړه دا ډېر مکار عیار قوم دی او ورته ویل دا هدیه قبوله کړه بیا ورته ویلې ویل زمونږ یو خبره ده یو درخواست کې قبول کړه ته په اعراب او نکتې لګې په قرآن کې سورت کهف کې دا خضر او موسی علیه السلام اوږده قصه ده بخاري شریف کې هم تفسیر راځي نو دلته شپاړسمه سپاره چې شروع کېږي نو حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما موسی او خضر علیه السلام چې دا بستی ته راغله دې کلي ته نو هغې نه ته ویل چې موږ مسافر یو وږي یو کشته سفر موږ ولرې نه راغلو موږ ته ډوډۍ راکړي زموږ مېلمستیا وکړي نو ابا هغې انکار وکړو دا د یهودیانو مشرانو دا بخیلان دي ټوله دنیا کې سود هم دی کوي ټولو نه زیات او متعارف کوي بهرحال هغې بخیلانو مېلمستیا ونه کړه حالانکه د خضر علیه السلام مخ ته چې وکته کشتۍ والا نو ګرۍ هم ترې وانهګشته چې دا دومره بزرګه هستي ده په ځمکه به چې کېناستو پاڅېدو حدیثونو کې راځي هغه ځای به سرسر شو هلته به ګیا راشه شینکي به راټوکېده خضر معنا تک شین دا کرامات دا معجزات د هغې لیدل ویل لږ درکو ډوډۍ نو دې ورته ویل چې دا زموږ بدنامي ده دا زموږ مشرانو همیشه قرآن کې دا لوستلی کېږي ته مهرباني وکړه دا د ابا او د بې دا ټکې بره کړه او یو ټکی بل ولګوه نو تی به جوړه شي بې نه به تی جوړه شي نو څه به شي اتو فاتوا ان یضیفوهما هغوی د دې مېلمستیا وکړه معنا الټه شو بدله شو مخکې خو مېلمستیا نه وه کړې کار اوس مېلمستیا وکړه نو بس دغه یو دغه دی دا اشرفین والي او دا مهرباني د هغوی ښه زه راځم داسې یو قطار کې لږ ودرېږې دلته لس تنه توره یې راوړه او په خپل لاس جلاد بار وخت ولاړ جلاد ته یې ونه وي
په خپل لاس د یو سټوالو ټولو نه سرونه لړک تاسو حجاج ته دا مشوره ورکوي چې د الله په کتاب کې زه تبدیلي وکړم نو زما محترمو الله پاک چې چا نه کار والي د قرآن حفاظت دی نن په ټوله دنیا کې د تورات او د انجیل حافظ نشته د هغې د یو حصې حافظ نشته زموږ یو ماشوم ودرېږي دنیا کفر ته چیلنج کوي زه رښتونی زما کتاب رښتونی زما پیغمبر رښتونی د دې دلیل قرآن دی قرآن زما سینه کې دا څنګه تاسو ختمولی شئ انګریز 4,000 علما او طلبه او حفاظ او قاریان شهیدان کړي دا همیشه قربانۍ ورکړې شوي دي 700 حفاظ او قرا په جنگ غزوه موته کې ختم نبوت دپاره شهیدان شوي نو زما محترمو دا عظیم کتاب الله موږ ته راکړی دی نن چې په دې ملک کې دا خوشحالي ده دا ملک قایم دی هر حکومت یې خوري که نه کرپشن او څه حالات څنګه عجیبه دي نو بهر ملکونو والا چې راشي تعجب کوي دا ملک څنګه باقي دی پاتې دا د مدرسې دي تر څو چې د الله نوم باقي دی دنیا باقي ده تر څو چې دا مدرسې او جوماتونه دي دنیا باقي ده دې ماشومانو ته دعا کوي طالبانو لپاره چړي به ورته ویل پخوا جوماتونو کې وو نو یو مالداره سړی د محلې هغه به وله وظیفه راغونډه کړه کور نه به یې راوړی بیوالي بچې تاسو طالبان یې دعا راته کوئ که نه ښه خلک شته نو چړي یو ورځ ناستو نو ناوخته شو که څه شو نو ماشومان یې او طالبان یې بې تکلفه وي یاره هغه زموږ هغوی خو تر اوسه رانلو وي هغه واورېد هغه ویل ښه زه ستاسو خدمت کوم تاسو ما ته هغوی وایي ځئ سرکوزو تاسو بیا مانه ډوډۍ وظیفه ووینئ پخپله ځئ زه دله نه راوړم چې وده شو د شپې خوب ویني خوب کې ویني چې میدان محشر قایم دی او دا طالبان ولاړ دي او خلک راځي او دوی نیسي داسې د لاس نه ونیسي او د خپې نه او داسې هوا کې وغورځئ او نیر په هوا کې روان دی داسې د میزایل په رنګ او جنت ته راپروزي دی لګیا دی او دا خلک نو دی بیا خپلو کې وایي چې زموږ هغوی څه شو یاره زموږ خدمت به چې کولو هغه نه ښکاري نو دی وایي زه هغې ته وګورم او خبره یې واورم ویزم چې دایم بچې درغلم امام بیا ونیسي وي جنت ته مې وغورځوي زه وایم چې دا خو ډېر قیمتي خلک دي ما خو ورته سپک نظر کړی راشي بچې ما معاف کړي وی ولې وي خیر دی بس معاف یې څه چل دی وی بس بچې وي تاسو ما ته خدای وښولې چې ستاسو څه مقام او مرتبه ده نو زما محترمو د دې قدر وپېژنئ د علماو اکرام کوئ دا مه وایئ چې زموږ په چنده باندې دې دغه کېږي دا ټول ملک په چنده روان دی علماو له خو تاسو حلاله چنده ورکوئ او زمونږ حکومت خو د یهودیانو نه سودي قرضې لري په هغې باندې ملک چلي هغې ته مو ګوره ډېر خلک دي چې په ادارو کې حرام کوي او عالم خو الحمدلله هغې کې استغنا ده په کمه تنخواه وظیفه دې ګرانۍ کې هغې دومره د دین خدمت کوي ته یو ماشوم وله ورکړي چې هغه الف با نشي ویلی لکه څنګه چې ته چاله ځمکه ورکړي چې په دې باندې محنت وکړه هغه پې محنت وکړي او چې فصل پوره شي اورېبلی شي بوری د غنمو نه د غلې نه ډکې شي وي دا شیره صیب وي ستا ځمکه وه ما پې محنت کړی دی اوس بوری تقسیم کړه دا زما د محنت ثمره ده او میوه ده تا زوی او ماشوم قاري او مولا ته حواله کو او هغه لله فی الله هغه ته قرآن وښولو وایه بچې الف با تا ثا جیم ح نن مونږ هلته کې بیانو چچ کې ملاو کې فورملي ملا کې نقشبندي سلسله اجتماع وه مفتي احتشام صاحب نو هلته یو ماشوم و د هغه ختم قرآن و وړوکی ماشوم یاره چې څه بهترین قرآن هغه وویل مولانا ظفیر صاحب هم راسره مونږ حیران او د ختم قرآن دعا اللهم انس وحشتي فی قبري تجوید سره دایم بهترین انداز سره ویله داسې یو پس خیرم ویل چې دا زما زوی یا نصیب ارمان ډېر ښایسته قرآن یې ویلو مونږ د حافظانو ختمونه مولیږي نو دا ډېره غټه خبره ده ښه چې یو ماشوم یو نارینه زنانه وګورې قرآن زده کولو دپاره د عمر قید نشته تر مرګه پورې ځان طالب شمار کړه دا قرآن لولئ دې ملک کې دا رڼا ده په مدرسو کې تاسو ته څه پته ده معمولي دال ساګ ملاویږي
راځي او څومره مدرسې مقروضې دي زموږ کاربوغه شریف باندې سر لکونه روپۍ قرض حضرت مفتي صاحب وایي تعمیر هم کوي او په میلمنو هم خروي او په طالبانو لاس مو دروي هغه فیاض دی ډېر ماشاءالله د بادشاهانو نه غټ زړه دی چې څوک هلته تللي دي او ناست دي ورسره هغوی ته پته ده مونږ په سترګو لیدلي دي دا اورېدلي نه یم درته نو پرون د شیدو علما ماله راغلي بله ورځ هغوی راته ویل زموږ مدرسه دومره دغه ده نو مقروضه ده 50 لکه که څومره نو دا مدارس دغسې الله چلیږي به تر قیامته پورې چا چې دې سره محبت وکړو چا چې دې سره تعاون وکړو د خپل آخرت په دې کې جوړېږي دا مدارس او دا قرآن دا به تر قیامته پورې که دا ختم شو الله به دنیا هم ختمه کړي د انسان د زړه روح د الله ذکر دی او د دوی د کائناتو روح د الله ذکر او د الله نوم دی شرار الخلق بدترین خلق و کافرانو باندې به قیامت قائم مالدیو یو ملک دی وخت هم کافي شو وسط ایشیا کې نو ابن بطوطه سفرنامه لیکلې ده دا یو سیاح تیر شوی دی مسلمانو نو هغه په هغې کې لیکي چې زه مالدیو ته لاړم نو هلته کې شیخ ابو عیسی الیمني رحمت الله علیه سره زما ملاقات شو هغه ماته ویلې چې دا ملک مخکې بت پرست و ته چې نن دا مینارونه ویلي دا جوماتونه دا قال الله قال رسول دا د اذان تکبیر بلندېږي دا داسې نه وه دلته ګڼکیانې جرسونه بتخانې کفر شرک تیرې او دا عجیبه خبره ده دا ملک قرآن مسلمان کړی دی داسې وشو چې دلته کې شیخ ابو بکر راغلی یو بزرګ نو هغه یو بوډۍ کره قیام وکړو نو هغه بوډۍ بیا د شپې یو شپه ژړل ډېر زیات ویل ولې ژاړې بیا ویل ځکه ژاړم چې دلته کې خسړې ویشتلی کېږي قراندازي کېږي او چې د کوم کور خسړې وخوځي نو دغه کور یو پیغله جینۍ هغه ته ښه ښایسته جامې واچوي او دلته کې د دریاب په ځای باندې دی دا ملک د دریاب په ځای باندې په غاړه باندې یو بتخانه ده په هغې کې کښېنئ او بیا د هرې میاشتې په ړومبي تاریخ په شپه کې یو جن دی یو بوت او عفریت غټ پیری دی هغه د کشتۍ په شکل کې را روان یو شور کوي پکې درزاري یو شور یو شمې بلي او هغه داسې ځان پلن کړی خور کړی د غټې کشتۍ په او دې ساحل ته را روانې دي بتخانې ته نو دی بیا راشي دغه بتخانې ته او دا جینۍ د هغه خوراک دی دا بیا هغه ووژني نو زما دقه یو لور ده ځان له هېڅوک هم نشته او زما خسړې ختلې دی سبا به ما نه دا لور بوځي او دا افریت او دا هغه جین خوراک به دا جوړېږي دا پیري په دې جانب ویل ښه ویل زه مسلمان یم ما سره قرآن دی خفه کېږم الله به خیر کړي ته ما بوځه هغه ځای ته هلته یې بوتلو ویل ته لور مه بوځه لور دې کور کښېنه نو شیخ ابو بکر هلته کې کېناستو ټوله شپه عبادت وکړو تلاوت یې کولو چې د شپې اخر شو نو دا شور دی په دریاب کې او هغه پیری را روان دی د کشتۍ په شکل کې نو دوی په زوره زوره تلاوت شروع کړو نو چې هغه پیري دا قرآن واورېدو هغه هلته ودرېدو ځای ته او غاړې ته راننو هلته ودرېدو او بیا ترې برداشت نه شو او واپس راغلو نو په ملک کې په علاقه کې یو شور شو هلئ څوک بزرګ راغلی دی پیری واپس کړو دا څوک دی دا څه دي هغه ټول بتپرستو کافرو هغه ویل دا زه مسلمان یم او دا زموږ قرآن دی قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن سورة الأحقاف و سورة الجن کې دا واقع راغلي دي آیات نو جناتو قرآن چې واورېدو پرې اثر شوی دی نو بادشاه ته خبره لاړه بادشاه راوغوښتو هغې ورته وفرمیل چې دا قرآن رښتونی دی او تا وکته او ته اوس مسلمان شه هغه ویل زه وعده کوم چې ټولې بتخانې به جوماتونه جوړوم او ټول بوتان به ختم کړم موږ ټول به مسلمانان شو زما وزیران او ملک به د اسلام اعلان وکړم خو یو میاشت صبر وکړه چې بل ظلم داسې وشي هله به زما یقین وشي ویل ټیک ده
میاشت تېره شوه چې هغه شپه راغله بیا شیخ ابوبکر هلته کې لاړو او هغه تلاوت یې وکړو او هغسې هغه پیرې راتلو او بیا خدای پاک دفع کړو د قرآن په طاقت او په قوت او په برکت سره او واپس لاړو ورک شو او بیا اړو رانلو او بادشاه ته هغه لاړو ورته یې ویلې چې شیخ ابوبکر ویل چې خپله وعده پوره کړه هغه ویل زه وعده پوره کوم اعلان یې وکړو چې نن نه پس موږ ټول مسلمانان یو کلمه شهادت یې ویله او ټول ملک مسلمانان او هغه بتخانې جوماتونو کې بدلې شوې او هلته به چې بوتانو ته رام رام یا صنم ویل یا احد یا احد الله اکبر اذانونه شروع شو قرآن داسې کتاب دی په دې کې اثر دی په دې کې قوت دی په دې کې طاقت دی په دې کې رحمت دی په دې کې برکت دی زما محترمو قرآن او د الله ذکر دا دوه څیزونه داسې دي چې دې په ذریعه به موږ الله ته رسو ذکر یې زده کوئ ذکر ډېر کوئ ما سوره احزاب او د سورة الدهر آیتونه ماښام کې ویل دواړو کې دي چې سهار ماښام هر وخت د الله ډېر ډېر ذکر کوئ مونږ خو لږ هم نه کوو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله درود شریف استغفار د ذکر دپاره څنګه چې اکسیجن او هوا عام ده الله ذکر عام کړی دی دا بدن نه ضروري دی هغه روح نه ضروري دی که اودس کې که بیودسه که پروت که ولاړ که ناست که روان په هر حال کې ستا د ژوند سفر روان دی نو د کوره چېرته وځم نه سفر کړم بې سفره مې لنډېږي لار د عمر هر احساس سره ته کمیږي د واورې په رنګ ویلې کېږي د الله ذکر وکړه اولیاء او صالحینو سره شه صحابه کرامو ته صحابي ولې وي نمازی نه وي غازی نه وي مجاهد نه وي حاجی نه وي جی بل نوم ورته نه دي ټول صفات پکې صحابي د صحبت نه دی اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا بشر کو جو سعادت ملی یہیں سے ملی زیاد صحبت ابوبکر رضی اللہ عنہ ملو دے ټول نو چت مقام داغي نو صحبت سره انسان جوړیږي ښا د اولیاء صحبت تراشي د اولیاء صحبت تراشي اخلاق بم خشي د جون په خوان به پوشي د الله مینه به زده کوي د الله محبت په کتابونو ویلو ناراضي اخلاص په تقریرونو ناراضي دا یو رنگ دی یو کیفیت دی یو رڼا ده چې د الله د اولیاء او د صحبت نه او د معیت نه زړه کې راځي او منتقل کیږي سینه به سینه دا منتقل کیږي نو دې دپاره انشاءالله زه تاسو ته درخواست کوم اراده وکړئ چې کلمه شریف ته انشاءالله ځو دی به انشاءالله دا روژه او شعبان را روان دی ښه په زرګونو علما طلبا مونږ هر کال چې تېر کال خو زمان ته چله وه څلوېښتو ورځې مې تېرې کړي موسی علیه السلام هم چله تېره کړې ده په کوه طور باندې نبی علیه السلام هم غار حرا تنهایه کې د الله ذکر شپږ میاشتې کړی دی د وحي نه مخکې انبیا علیهم السلام به په تنهایه کې ذکر کول او خدای وایي وتبتل الیه تبتیلا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا وتبتل الیه تبتیلا د الله ذکر کو مخلوق نه کټ شه تنهایه کې وکړه او بل ځای کې فرمایي واصبر نفسک مع الذین د ذکر مجلس کې کښېنئ زما حبیبه امام مسلم رحمت الله علیه مسلم شریف کې که چاته نه ښکاري زه به ورته وښیم ترجمه مجالس ذکر باندې قایمه کړې ده په مجالس ذکر یدعون ربهم د جمع صیغې دي کوم ټولګي چې د الله ذکر کوي بخاري شریف روایت دی د فرشتو ټولګي هغې پسې ګرځي پورې او بیا هلته کې تر اسمانه پورې یو ځای شي او بیا هغې ته زیری ورکړی کېږي چې تاسو د الله ذکر وکړو مغفرت رضا د دوزخ نه ازادي خدای تاسو ته درکړي منګړه او بې بنیاد څیز نه دی که یو سړی د حق نه سترګې پټوي یا ورته پته نشته د هغې علاج شته خو چې هغه د تعصب او د ضد چشمې د سترګو نه اخلي نو هر څه انشاءالله شته دی او سړی پرې پوهېږي زمونږ دا نږدې مرکز دی حضرت شیخ الحدیث خلیفہ اجل حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب جی مجدوم حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب دامت فیوزهم وبرکاتهم العالیہ هغې ماشاءالله هلته کې د علم او د روحانیت یو چینه روانه کړې ده او خلک راځي کھلا ہے در فیض محمد آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے چې د چا خوښه ده راځئ فیض جاری دی چې څوک ځي هغې نه تپوس وکړي چې فایده شته که نه نو دغسې زما محترمو ډېر وخت وباسئ روژه او شعبان کې ډېر نور وي ډېر برکات دي
او ډېره غټه مجمع هلته ضرور لاړ شئ. آخري انتهایی درجه روژه ده، کني اوس هغې نه هم آخري هغه اعتکاف دی. موږ سره اعتکاف کې ډېر ملګري اټکي کیني، نور علما هم داسې چې کیني سل تنان ورسره کیني، خو موږ هم هلته ځو ځکه چې موږ هم د خپلې اصلاح تږي او موږ ځان کې دا کمې وینو چې یاره زموږ تربیت وشي. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. آمین.